د ګرانې بل غټه وجه دا ده چې موږ هر یو کار کې د غیر طرز طریقې ته ګورو چې د غیر طرز طریقې ته ګورو هغه کې موږ دلدل کې انخلو ګرانې مصیبتونو کې پریشانې کې انخلو لکه زه ما اوس وخت کې اشاره د نکاح ته ده چې موږ نکاح کې ډېر تاخير کوو موږ وایو چې زمونږ د الګ ته نوکری ملو شي جاب ملو شي دا هغه نه پس موږ خپل الګ لواده کوو حالانکه نکاح کې الله رب العزت نکاح باره کې فرمایي وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله وتاسو نکاحګانې د خپل وینځو لا نظرانو لا نو ټول لوتړه الله جل شانه دا فقیران وینو الله به په خپل فضل مالدار کی ځکه چې واده دي نه کړي کنه ستا کور ته صرف یو نصیب راځي صرف ستا نصیب چې تا واده وکړو نو ستا د کور والا نصیب هم راشي زوی دو شو بیا دا نصیب هم راشي صرف ستا په لاس راځي ستا په جیب راځي بس نور الله جل شانه را وري ډیر خلک داسي دا واده نه مخکې وسره د 400 کرینی چې واده وکي الله جل شانه خپل سورلی ورکی او بلا ډیر داسي دي چې نکاح کړي د په سبا او پسې د جاب اډر را رسیدلې خو چې انګریزي سوچ باندې کې نو الک اکثر دومره واده لیټ شي چې هغه بیا د واده کولو قابل هم پاتې نشي بیا ولا واده کوي نو دا خو زنانو سره هم زیاتې دي نارینه سره هم زیات